نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دا هغه اصول څخه چې موږ دا هغه اصول په ذریعہ باندې بدعات پیژندلې سوای دا هغه اصول د جملې څخه اوم اصل باندې موږ غږیدل اوم اصل دا و چې شریعت ځینې عبادات اجتماعي په خپل پیروانو باندې ایشي او ځینې عبادات به انفرادي او کوم عبادات چې اجتماعي کیږي د هغو څخه وروسته دعا هم اجتماعي کېدلی شي او کوم عبادات چې انفرادي وي نو د هغو څخه وروسته دعا هم انفرادي کیږي یو سړی وسره ولاړ شي د انفرادي عبادات څخه وروسته اجتماعي دعا کوي او په دوامدار توګه کوي او لازمي یې ګڼي د دین یې ګڼي نو دا صحیح طریقه نه ده دا هم په بدعت کې راځي په دې ارتباط باندې مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه کفایت المفتی جلد 4 کې مستقله و رساله پر دې باندې لیکلې النفائس المرغوبه فی ادعیه بعد المکتوبه نو هغه کې د 3 فصل قائم کړي یو فصل په دې ارتباط یې شي دی چې د فرض المنزون ورسته اجتماعي دعا جائز ده دا کېدلی شي دوم فصل یې دا یې شي دی چې د دعا فضیلت او برکت دی او دریم فصل په دې کې اجدي چې د سنت او نوافل ورسته اجتماعي دعا نست کې سړی د سنت ورسته یا د نوافل ورسته اجتماعي دعا کوي او پر دې باندې پابندي کوي او په دوامدار توګه کوي د دین څخه بولی نو دا بدعت اصلي وجه د دې د لپاره وایدا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته ترغیب ورکړي چې تاسو تر ټولو بهترین منځ دا هغه منځ دی چې تاسو یې د فرض ورسته په خپل کورونو کې وکړي یعنی د فرض علاوه باقی منځونه په کور کې کول دا بهتره او افضل کار نو چې کله پیغمبر علیه السلام امت ته ترغیب د دې ورکړي چې بهتر منځ دا دی چې تاسو یې په کور کې وکړئ د فرض څخه علاوه نو بیا دا څنګه کېدلای شي چې پیغمبر علیه السلام د سنت کور کوله او بیا د دعا د پاره ورسته راوتلی په ځینو علاقو کې دا رواج دی چې امام د مسلې څخه ولاړ شي التبل ځای سنت وکي او بیا بیرته راسي پر مسله باندې کښینی خلک ټول انتظار وي او بیا دعا کوي کله وار یاد و واره د یو کار وسو یعنی اتفاقا یو بزرګ راغلی یو چا وشتنه جنې وکړه چې ته دعا وکړه نو یفلاد وفلا پروا نه لري او که په دوامدار توګه دا کار کاوچا نو دا بیا ثابت کار نه دی او جایز نه او په مراقب الفلاح کې هم د دې دعا طریقه دا غشو ده چې د لمانځه څخه ورسته چې سنت منځ خلاص هر سړی د خپل دعا کوي نو دغه دعاګانې چې په بعض علاقو کې ستا او په دوامدار توګه باندې کیږي د دې شرعي ثبوت نشته داغه چې د ډوډۍ څخه ورسته چې کوم دعا اجتماعي کول کیږي کله نا کله وسول خو پروا نه لري لیکن که دوامدار توګه یو چا دا کول نو ډوډۍ هم د هر چا انفرادي عمل دی داغه څخه ورسته دعا نه دراغل په اجتماعي شکل باندې نو د دې څخه ځان ساتل پکار دی او دام په بدعات کې راځي نو دا یو بل اصل دی چې بیان شو نو د همدې اصل مربوط عالمگیری فتاوا هندیه د محیط په حواله باندې را نقل کړي قراءة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكروهه لانها بدعه لم تنقل عن الصحابه ولا عن التابعين عالمگیری لیکي چې د سوره کافرون قراءت ویل تلاوت کول تر اخره پورې په اجتماعي شکل باندې دا مکروه دی دا بدعت دی ولم تنقل او ندی نقل سو یعنی صحابه د صحابه ورڅ ولا عن التابعين او نه د تابعین سره نقل سوی شپږم جلد 200 صفحه کې عالمگیری دا مسله را نقل کړي په بعض علاقو کې دا رواجی چې هغوی د لمانځه ورسته په یو خاص ورځ باندې یو سورت یې شي چې دا سورت تلاوتي ان ټول خلک د لمانځه څخه ورسته انتظاری او دا په دوامدار توګه ویل کیږي نو دام بدعت دی عالمگیری و دغه خبرې ته اشاره
او په فتاوا بزازیه کې د قاضي خان په حواله را نقل کړی دي چې رفع الصوت بذکر حرام، د आवाज لوړول په ذکر دا حرام دي. وقد صح عن ابن مسعود رضی الله عنه، دا حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه وایدا خبره په صحیح سند ثابته شوې ده انه سمع قوما، چې د یوې ډلې څخه د یو جماعت څخه واوریدل اجتمعوا فی مسجد، چې هغوی په یو مسجد کې راجمع شوي وو، یهللون ویصلون علیه الصلاة والسلام، په دې مسجد کې په زور لا اله الا الله ویل، ويصلون عليه او پر پیغمبر علیه السلام درودونه ویل علیه الصلاة والسلام، فزور ویل جهرا فزور. فراح الیهم حضرت عبد الله ابن مسعود ودوی تراغلی فقال ورتوی ویل ما عهدنا ذلك على عهده علیه السلام، دغه طریقه موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نه کوله. وما اراکم الا المفتدعين، زګمان نکوم مگر تاسو به بدعتیان یاست. فما زال یذکر، وای دوامدار دا خبر ورته کول. فما زال یذکر ذلک، دوامدار دا خبر ورته کوله. حتى اخرجهم عن المسجد، ترڅو چې هغه ټوله د مسجد څخه وېست. بزازیه د علمگیری پر حاشیه باندې پرته ده او ځان ته مستقله فتاوا ده، شپږم جلد 378 صفحه. د علمگیری د حواله او د بزازیه د حواله د دواړو څخه دا خبره ثابته سوله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چې کومه طریقه د ذکر او د عبادت منقوله ده، په هغه کې تغییر او تبديل کول او بیا په عبادتو کې شمیرل دا بدعت دي. نو زموږ په ځینو علاقو کې په ځینو مساجدو کې خلک په زور باندې ذکر کوي. یوازې دا نه چې دا په زور ذکر کول په شریعت کې جائز نه دي بلکې بدعت دي. نو دوی د ثواب عقیده ورته لري او دا کار د دین په نامه باندې کوي، او کچا د دوی دغه بد کار غندنه وکړل نو دوی هغه ته بیا په یو نامه او په بل نامه باندې وایي. نو دا کار خو یو جائز نه دی، بل په دغه څه طریقه کې خو انسان عموما د الله تعالی د نامه سم آداب نسی کولای، د الله کلمه اخر جنې ګډه وډه شي، یو بل شی جنې جوړ شي. نو دا چې په بعضی مساجدو کې په زور ذکر کیږي او یا په بعضی علاقو کې د لمانځه څخه وروسته په زور کلمه ویل کیږي، دا هم په ځینو علاقو کې رواج دی چې سلام وګرځيږي نو په زور دا خلک کلمه وایي. په ځینو علاقو کې دا رواج هم شته، او یا په زور درود په ځینو علاقو کې د لمانځه څخه وروسته ویل کیږي، او یا په بعض علاقو کې د سنتو څخه وروسته په پابندۍ اجتماعي دعا کیږي، او یا په ځینو علاقو کې د لمانځه څخه وروسته مصافحه کیږي چې سلام وګرځي یو بل ته لاس سره ورکړي. دا هم په ځینو علاقو کې شته، او یا په ځینو علاقو کې په بعض خاص میاشتو کې د لمانځه څخه وروسته د یو خاص صورت انتخاب شوی وي او په دوامداره توګه هغه صورت ویل کیږي. لکه بعض علاقو کې چې پروژه کې د تراویح څخه وروسته د سورته ملک ویل، د تبارک الذی ویل لازمی ګڼل شوی او په پابندۍ باندې دا ویل کیږي او ټول خلک ورته کښیني او دا د عبادت په نیت باندې کول کیږي. نو دا ټول کارونه د شریعت د طریقې خلاف دي او د شریعت د اصول خلاف د ځانه جوړ شوی طریقې دي، ځکه چې شریعت په دغه ترتیب باندې نه دی وارد شوی لکه دوی چې د ځانه څخه کوم ترتیب او قید ورته شي، او دا په شریعت کې اصل نه لري. یا مثلا د جنازې د لمانځه په ارتباط شریعت مشتدا طریقه شودلې ده چې د جنازې لمونځ وسو نو تاسو به جنازه انتقالوي قبرستان ته، د جنازې د لمانځه څخه وروسته درېدل او په زور دعاوې کول یا الحمدلله ویل چې په بعض علاقو کې دا رواج شته چې کله د جنازې لمونځ وسی نو بیا خلک ولاړ وي او جنازه پرتای او ډېر دعاګانې کوي. نو اصل دا طریقه هم مسنونه طریقه نه ده، دا هم د ځانه جوړه شوې طریقه او بدعت ده. بلکې که د دعا کولو ضرورت وي نو د جنازې د لمانځه وروسته شرعي طریقه دا ده چې خلک د میت پسې
هر یو د خپل ځان سره دعا ورته کوي. کله چې د هغه دفن وسو شخص نو بیا د هغه د پاره د دعا اجازت دی، یعنی دعا خو مخکې و او په دغه وخت کې بیا د شریعت په اصول کې د دعا ورود راغلی. نو اوس چې کوم کیفیت شریعت د جنازې د لمانځه مشته شودلی په هغه کې تغییر او تبديل راوستل بدعت دی. دام په ځینو علاقو کې سته. تقریبا دا او اصول د موږ بیان کړل چې په دې سره سړی د بدعات او د غیر بدعات د پیژندلو د پاره یو لار پیدا کولای شي. نو غټ غټ اصول خو یې مخې تراغلل او تر ټولو لوی اصل یعنی اصل الاصول چې تر ټولو بنیادی اصل دی هغه دادی چې هر عمل چې خلکو د ځان څخه راستلی او سړی ته پکې شک او تردد وي چې دا به د دین څخه وی کبنی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او تابعین په ژوند کې وبسګوري کوم عمل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او تابعین څخه منقول نوي نو هغه د دین په حیثیت کول او د دین په نامه کول بدعت دی. نو د دې لپاره دا ضروری ده چې انسان دا اصول وپیژني او یاد یې وساتي. اوس پر دې باندې ځینی فواید اضافه کوم. یو څه فائدې دي چې دا هغه په وجه باندې تاسو ځینی اشکالات او سوالات کېدای شي ختم شي. اوله فائدہ دا ده چې بعض خلک په غلطو او ګډو وډو روایتو سره د بعضی بدعات جواز ثابتي، یعنی یو کتاب کې یو خبره لیدلی او یا په یو ضعیف او کمزوري حدیث باندې دلائل نقل کړي، نو دا به هم تاسو اوریدلی چې د یو ضعیف شي د ثبوت د پاره او د یو ځانه جوړ شوی طریقې د ثبوت د پاره په ضعیف استدلالات او استدلال کی، نو د دې د پاره هم تاسو زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب یو اصولی قاعده واوري چې هغه په دې ارتباط سوای. د دې د پاره الدر المختار د خیر رملی رحمه الله څخه او ابن عابدین رحمت الله علیه شامی د تقریب سیوطی څخه دا قاعده را نقل کړي. الدر المختار دا متن دی او رد المحتار چې دا خلګه فتاوا شامی بولی دا یې شرح ده. نو هم په الدر المختار کې او هم فرد المحتار چې دا هغه شرح ده په دې کې را نقل شوی. قاعده یې دا را نقل کړي ده چې د کمزور روایت د پاره چې عمل ور باندې کوو درې شرایط دي. یعنی په هر کمزوري روایت باندې استدلال نسی کېدای چې دا ځینې خلک وایي ضعیف روایت خو په فضائلو کې معتبر. ضعیف روایت په فضائلو کې هغه وخت معتبر دي چې دا لاندې درې شرایط ولري. اول دا چې دغه روایت به انتهایی کمزوري نه، دا روایت به انتهایی کمزوري نه. مثلا چې یو راوی یا درواغجن علماو شودلی او یا په درواغو متهم شوی وي، هغه روایت قابل قبول نه دی. دوم دا شرط دی چې دغه عمل به د شریعت تر عام اصول لاندې داخل وي. کله شریعت تر عام اصول لاندې داخل نو، یعنی دغه مثل څخه په شریعت کې نور عبادت کیږي، نو بار بدام یو عبادت سره وګوري، نو د شریعت تر عام اصول لاندې به دغه حدیث چې څوک نقل کوي دا به داخل وي. ورسته مثال درته وایم په هغه بیا سر خلاصیر. دریم دا چې دا عمل چې څوک کوي سنت به نه بولی، سنت به نه بولی چې دا عمل دی کوي سنت به نه بولی. رد المحتار اول جلد صفحه 128. اوس د دې د لپاره یو مثال درته وایم، ډیر ښکارا مثال دی، تاسو هم ډیر لیدلی. مثلا بعضی کسان د اذان په وخت کې او یا د اقامت په وخت کې چې کله د اشهد ان محمد رسول الله کلمه راځي، نو په دغه وخت کې دوی د خپل بټي ګوتی مچکی او بیا یې په سترګو باندې ژدي. نو دغه د بټو ګوتو مچول دا په یو روایت ثابت شوی دی، خدا روایت انتهایی ضعیف دی او دغه عمل علماو بدعت شودلی او په ځینو علاقو کې دا رواج. نو اوس دغه بټي ګوتی مچول د دې د ثبوت د پاره دوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه یو روایت را نقل کړي. په دې روایت کې بدبختی دا ده چې درې سره شرایط چې په دې اصولو کې شودل شوی دي یو لا هم موجود نه. اول دا روایت د
د حدیث ماهرینو یعنی د علم حدیث علماء موضوع ګڼلې چې دا موضوعي دی هیڅ ثبوت یې په شریعت کې نشته. دوهم دا حدیث د دین تر هیڅ اصل لاندې نه راځي، یعنی په شریعت کې یو ځای هم د لاسو مچول او یا د ګوتو مچول عبادت نه دي ښودل سوي چې موږ دې دا د هغه د مثله څخه جوړ. لکه د مثال په توګه چې روژه ده په شریعت کې پر موږ فرض ده، نو که نفلي روژه نیسو نو خو یو اصل حدیث ته په شریعت کې. یا د مثال په توګه که موږ مثلا لمونځ کوو نفلي لمونځ، نو خو عادي فرضي لمونځ په شریعت کې یو اصل سته. یا مثلا موږ خیرات کوو یو غویی حلالو، نو یو اصل په شریعت کې سته چې عادي د لوی اختر په ورځ کې ته قرباني کوي. نو په شریعت کې د دې هیڅ یو اصل نشته چې شریعت دې دا سنت بللی چې د یو چا لاس مچول یا پښې مچول یا ګوتې مچول دی بل ځای د دغه څه ما سوا عبادت بلل سوی. نو عبادت نه دی بلل سوی، نو دا د شریعت تر هیڅ اصل لاندې نه راځي. او دریم شرط خدا و چې خلک به دا سنت نه بولی، بلکې کوم خلک چې دغه عمل بولی دا سنت نه بلکې یو اعلی عبادت بولی او دا د دین شعار بولی او کچا ورته ویله هغه ته وهابي وایي، نو دا د بدعاتو تر ټولو ښکاره مثال دی چې دا بدعت عمل. علامه شامی او نور اکابر علما دغه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژوند باندې درواغ تړل بولی، وای دا پر هغه باندې درواغ تړل دي. چنانچه په دې ارتباط باندې علماو په دې کې ډیر تفصیل کړي او د دې لپاره ډیر شوجي بیان کړي. یو تر ټولو بهترینه وجه دا ده وای په امت کې اذان او اقامت دا په تواتر ثابت شوی، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه څخه د زموږ تر زمانه او بیا به تر قیامت پورې په ملیونونو نه بلکې په کروڑونو انسانان د اذان او اقامت کوي او دا سلسله را روانه. نو اذان او اقامت خو څه د پټي عبادت نه و چې یو صحابي لیدي او بل نه لیدي، فورز او شپه کې لس ځلې اذان او اقامت کیږي. نو کدا عمل مثلا ثابت عمل وای نو خدا اسب مشهور وای لکه اذان او اقامت چې مشهور، لکه د اذان او اقامت په کلماتو کې چې تغییر او تبديل نشته او په ټول امت کې را نقل شوی دي، نو خدا کار که ثابت عمل وای نو خدا به هم داسې په دې امت کې را مشهور وای، داسې به ټول کولای لکه د اذان او اقامت چې هر ورځ کول کیږي. حالانکه علماو په دې مسله تصریح کړي که یو شی په امت کې په تواتر باندې ثابت شوی ولو که په مقابله کې صحیح حدیث راشي، لا هغه صحیح حدیث یا منسوخ بلل کیږي او یا به یو بهترین تعویل ورته کوي. لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه شل رکعات تراویح نه دي ثابت، د صحابه کرامو د زمانه څخه بیا زموږ تر زمانه په امت کې په تواتر سره دا شل رکعات تراویح راغلي. پس کله دې په مقابله کې یو صحیح حدیث هم پیدا شي، نو هغه حدیث کې یا مستعویل کوو او یا منسوخ ګڼو، ځکه چې د امت تواتر یعنی په هر زمانه کې د دومره ډیر امت پر هغه شی باندې د علما او صحابه راجمه کېدل، دا د هغه پر صحت تر ټولو مضبوط دلیل. نو کچیر دا د ګوتو مچول دا یو سنت عمل وای، نو په دا امت کې خو په یو زمانه کې په تواتر را نقل شوی وای لکه اذان او اقامت چې را نقل شوی. نو د دې په ارتباط امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه چې زموږ د مذهب یو ډیر معتبر عالم دی او احکام القرآن مشهور تفسیر دی، نو دای په دې ارتباط باندې یو ډیره بهترینه مسله لیکي. وای تواتر د امت ځکه ضروری دی، تواتر د امت ځکه ضروری دی چې د دې یو مثال وای داسې دی چې کچیر مثلا اسمان بالکل صفای او ریاض نه، نو دوه کسان شاهدی ادا کی چې موږ میاشت ولیدل، قاضي به د دوی شاهدی نه قبلي. وای دا به ځکه نه قبلي چې د ټولو انسانانو په مقابله کې د دې دوه کسانو قول معتبر نه بلل کیږي، ځکه کومل د دغه دوه شاهدی قبول کو نو موږ به فقط د دوه کسانو په وجه پر ټولو خلکو باندې روزه پرس کړي. نو دا ضروری ده که اسمان صفاو کم از کم دومره خلک به شاهدی د سپوږمۍ د لیدلو په ارتباط ادا کوي چې هغه راجمه کېدل پر درواغ او عقل محاله غني، یعنی عقل دا ناممکنه غني چې دومره خلک دي پر درواغ راجمه سي، ولی زایونه جلاوی علاقه جلاوی مزاجونه جلاوی تعلق نه سره، نو پر درواغ نه راجمه کیږي. نو د دې د پاره بیا ورسته
حضرت امام سرخسی دام د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب ډیر لوی سړی دی. امام سرخسی د خپل کتاب دی اصول سرخسی او د احادیث ډیر اصول دراجمه کړي. امام سرخسی رحمه الله وايي یو حدیث چې کله رانقل سی، یو قول چې کله رانقل سی، دغه حدیث په څلورو طریقو باندې پرې ښودل کیږي، عمل نور باندې کیږي، یعنی هغه حدیث منقطع ګرځول کیږي. انقطاع معنا پرې ښودل، قطع کېدل. وای د یو روایت د انقطاع څلور صورتونه. اول دا چې دغه روایت د کتاب الله سره مخالف سي، یعنی د قران کریم سره مخالف. لکه موږ چې د هاروت او ماروت په ارتباط تفصیلی د دې خبره کړو چې الته یو ضعیف روایت دی، یو موضوع روایت را نقل شوی او د هغه په ارتباط تفصیلی خبره تیر شوی، ځکه چې هغه د کتاب الله سره ټکر درلود. دوم دا دی چې دغه حدیث یا دغه قول چې را نقل کیږي دا به د سنت متواتر او مشهور حدیث سره مخالف نه وي. یعنی کوم حدیث چې په شهرت را نقل شوی دی، په تواتر را نقل شوی دی، دا ما تاسو ته درښودلی چې حدیث متواتر چاته وایي، دا هغه مخالف بنوي. که مخالف او بیا نه قبلیږي. دریم صورت دا دی چې داسې یو مسله وي چې د امت خاص او عوام ټول ورته ضرورت لري، خو د هغه باوجود امت په هغه عمل نه کوي. یعنی هم امت خاص او عام ټول ورته ضرورت لري، خو امت هغه کار نه کوي. د مثال په توګه ثواب ته د امت ټول افراد ضرورت لري، خواص او عوام ټول یو کار دی، خو نه د صحابه په زمانه کې امت کړی دی، نه د تابعینو، نه د تبع تابعینو، نه په ورستنیو زمانه کې او ورسته یو څوک ایجاد کی. نو دا قول ولو که یو قول وی په یو کتاب کې را نقل شوی معتبر نه بلل کی. څلورم یو مسله د سلفو یعنی د مخکنی علماو د تابعینو او تبع تابعینو تر مابین اختلافي را روانه، لیکن هیڅ یو حواله نه ورکړي، فقط یو خبر راغلی حکم اصل ونه لري، حواله نه ورکړل شوی. نو دا په دغه هم دغه حدیث پرې ښودل کیږي. اصول سرخسی جلد اول صفحه 304 په همدې ارتباط حضرت امام سرخسی رحمت الله علیه لیکي وکذالک الغریب، دا غرنګ هغه حدیث دی چې هغه غریب وي، مطلب دا چې ناآشنا وي، من اخبار الاحاد، دا هغه احادیث ته چې یو کس را نقل کړي، اذا خالف السنه المشهوره، کله چې د سنت مشهوره سره مخالف سو، فهو منقطع في حكم العمل به، دغه حدیث منقطع یعنی پریکړل سوی بلل کیږي په حق کې د حکم د عمل، مطلب دا چې عمل نور باندې کول کیږي. لأن ما يكون متواترا من السنة أو مستفيزا أو مجمعا عليه فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين. دی وایي ځکه هغه حدیث چې هغه مشهور دی او متواتر دی او د امت علما پر جمع شوي دي، نو هغه حدیث دغه حدیث په مقابله کې داسې دی لکه قرآن کریم او د قرآن کریم او د حدیث مشهور څخه چې کوم علم ثابتېږي هغه علم یقیني دی. وما فيه شبهة، او کوم خبره چې په هغه کې شبهه ده فهو مردود، هغه مردود دی، معتبر نه دی. په مقابله علم اليقين، د علم یقیني په مقابله کې یو د شبهه ثابت شوی شی هغه مقبول نه دی. جلد اول صفحه 304. نو بیا لیکي ففي هذه النوعين من الالتقاد للاحاديث علم كثير، وای په دا غدوانو نوع کې، په دا غدوانو قسمو کې د حدیثو چې موږ یې را نقل کوو چې دا اوس موږ کوم اصول بیان کړه. ففي هذا النوعين فدادوار نوعك من الانتقال الحديث علم كثير، فدې کې د علم حدیث د حفاظت یو ډېر لوی علم حاصل شو. وصيانه للدين بلیغه، او د دین حفاظت پکښ رالی چې په دې سره دین کاملا محفوظ پاتې شو. ولی فإن أصل البدع والهوى، ځکه اصل د بدعات او د فاحشات انما ظهر من قبل، وای ځکه اصل د بدعات او د فاحشات انما ظهر اشکار سوی دي من قبل ترك عرض الاخبار الاحاد على الكتاب والسنه المشهوره، د اوجد نت شولو د دغسی یو حدیث
پر کتاب الله او سنت مشهوره باندې. یعنی موږ دغه مخکنی قاعده څوایدا مسله ذکر چې عمومي بدعات او خواهشات چې په خلکو کې پیدا شوي دي هغه په دې چې دوی په یو کتاب کې یو شی لیدلی بس په هغه عمل شروع کی. دا نه کوي چې دوی دغه شی واخی واري پر هغه صحیح احادیث باندې یا پر قران باندې ور پیش کی چې دا د هغه سره موافق دی او کنه دی. کله هغه سره موافق ونه بیا خو بسی کنه نسی کیږي. وای نو موږ چې دا قاعده بیان کړل چې دغه اصول ضروری دي پکې چې دا د کتاب الله سره مخالف نه وي او دا د حدیث مشهور متواتر سره مخالف نه وي او دا به داسې یو مسله نه وي چې د امت خاص او عام ټول ورته ضرورت لري او بیا یې هم نه کړي. نو داسې بني وای د دې قاعده څخه دا معلومه سول چې ډېر هغه بدعتونه او خواهشات چې په خلکو کې پیدا شوي دي وجه هم دا ده چې هغه دغه احادیث دا پر قران یا پر مشهور حدیث باندې نه لري ور عرض کړي چې پر هغه تدلی وای او بیا یې کتلی وای. وای نو په دې قاعده سره موږ د دین او د حدیثو انتهایی زیات حفاظت وکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا